د کلی خانان نوابان سرمایه‌دار جاگیردار وډیرا چودھری د هر کلی یو مشري اکابر غټان او دی د دې کلی مجرمانی بخول بېمانه یو نور خلق ځان سره گمراه کوي. الدین علی الناس علی دین ملوکهم چې مشري بیکاره نو کشران هغه پسې رواني لایک کې شعر کې د الله د رضا لپاره دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او اردو دواړو کې هر کله چې دیتا یو معجزه راشي نو دی وی موږ ایمان نه راوړو، هله به موږ ایمان راوړو، هله به ستا پیغمبري منو. نؤتا مثل ما اوتی رسول الله چې موږ باندې هم پیغمبري راشي. دا صورت انعام 127 نمبر آیات نواله تر 124 نمبر آیات پورې. لکه ولید بن مغیره مکه کې یو سړی دی، د بداوی چې زه خو د دې پیغمبر نه عمر کې مشرم او مال را سره هم زیات دی، پکار خدا و چې الله مال پیغمبري را کړی وي، زه مشر ګرځولې وي. دا مولانا مفتی سید شاہ صاحب پاکستان کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد نیئر داؤد چرنگی نیئر لانڈی اسٹیشن او دا په پښتو اردو دواړو کې ترجمه و. حیث یجعل رسالته چې چاله ورکول دی پیغمبري رسالت نبوت، هر چاله الله پیغمبري نه ورکي. د پیغمبري اهلیت استحقاق هر سړی نه لري، هر سورګیره شاګول نه. یو سړی وي دا مولا نه پوهېږي زه دا جومات ښه سنبالولی شم، الله وی هر سړی هغه له قابلیت استعداد صلاحیت دا هر چاله نه ورکو. نبوت پیغمبري دا خو یو لوی منصب دی، یو لوی امانت دی، دا په کسب نه ملاویږي، دا په مال نه ملاویږي، دا خو چې الله څوک خوښ وګرځي نو هغه خپل پیغمبر ګرځي. ویډیو اخره پورې ګوره ان شاء الله بیا به سمجھ کې راځي. تر څو د ویډیو اخره پورې نه کتلې کنه سه به سمجھ کې نه راځي. او د الله د رضا د پر شیر کې ولاږي کوي کومنټ کې مشوره راکړي. په لایک کولو شیر کولو سره کې دې شي چې تاسو په یو لایک باندې د چا ژوندۍ بدل شي، یا په یو شیر سره کولو سره چې دنه تاسو چا ژوندۍ بدل شي. ان شاء الله تر اخره پورې ګوره. سیده مجرم سړی به الله سپک سپور کی وعذاب شدید او سخت عذاب بما كانوا يمكرون بسبب د هغې چې دوی کوم مکر کوو. ګوره مخې ته اخره پورې ګوره. اوس د قرآن الفاظ به پکې هم ښایي، اردو به ورسره هم لیکلی شي او کته به پکې ترجمه هم وي. فمن يرد الله نو چاله چې اراده وکړي الله ان یهدیه چې کلک کي دلرا دین باندې، ان یهدیه هدایت وکړي خونه وکړي دته، یشرح صدره نو پرانځي سینه د للاسلام د پاره د ایمان اسلام. زمونږ د فیسبوک او د یوټیوب د چینل او د فیسبوک د دواړو چې دی نو دا لینک یو دی، یعنی قرآنی معلومات، یعنی @. بولیکي او قرآنی معلومات، یعنی کې هم به غټو لیکه قرآنی معلومات. فیسبوک کې هم په یوټیوب کې هم. او زمونږ به هره ویډیو د قرآن دال، د قرآن ترجمه، د علماو بیانات، د الله او د الله د رسول د پسند خبرې ان شاء الله او په شیر کولو لایک کولو به تاسو ته اجر ملاویږي. ان شاء الله شیر کوئ به کنه ان شاء الله د الله د رضا لپاره. اوس مخې ته ویډیو ګورئ. دنیا کې چې ښه عمل کوي او د قرآن په لار روانې، قرآن زده کړې ته ناستې، نو دغه د الله لار ده. نو الله به دې جنت ته بوځي دارالسلام ته، او الله ستا ملګری دی، ستا معاون دی، ستا ولی او دوست دی. وهو وليهم بما كانوا يعملون. الله د دې معاون دی، د دې دوست دی، ملګری دی. بما كانوا يعملون په سبب د هغې چې دوی کوم عمل کوي. بس اوس د دې ځای نه د قرآن ترجمه شروع شوه او تر اخره پورې ګورئ.
ویډیو په اخر او په منځ کې مولانا مفتی شیخ صاحب داسې یو خبره کړله که نه چې ستاسو ایمان به ورسره زیات شي. اوس ویډیو اخره پورې ګوره انشاءالله. ای ما ته وګوره، ما ته وګوره، اوس یې شیر که، اوس یې شیر که، بیا به د نیر شي څه کوې، اوس یې شیر که. وکذالک جعلنا فی کل قریة دغه رنګې ګرځولي دي ما هر کلي کې اکابر غټان مشران اکابر مجرمیها مجرمان داغې لیمکروا فیها چې مکر کوي هغې کې. خلق گمراهی ته بلی، باطلو غلطو طریقو ته غلطو لارو ته بلی، دعوت ورکوي گمراهی ته. وما یمکرون دین کوي مکر فریب دروغ الا مگر بانفسهم وبالی پزانونو د دې دی. وما یشعرون او دین دی خبر نه پوهیږي. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى کله چې راشي دیتا یو آیت یو معجزه قالوا نو دی وی لن نؤمن هیچ ایمان نه راوړو نه منو حتی نؤتا تر دې چې راکړې شي مونږ مثلا پشان ما د هغې اوتیا رسول الله چې ورکړې شوې ده معجزه پیغمبري رسولانو د الله لره. هر کله چې دیتا یو معجزه راشي نو دی وی موږ ایمان نه راوړو، هله به موږ ایمان راوړو، هله به ستا پیغمبري منو. نؤتا مثل ما اوتي رسول الله چې موږ باندې هم پیغمبري راشي. لکه ولید بن مغیره مکه کې یو سړی دی، د به دا وی چې زه خو د دې پیغمبر نه عمر کې مشر او مال را سره هم زیات دی، پکار خدا و چې الله مال پیغمبري را کړی وي، زه مشر ګرځولې وي. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ هر کله چې راشي دیتا معجزه یو لوی آیت نو دی وی موږ نه منو، هیڅ ایمان به نه راوړو تر دې راکړی شي موږ ته په شان د هغې چې ورکړی شوي دي معجزې پیغمبرانو د الله لره. الله اعلم الله خپیجنی خپویږي حیث هغه چا لره یجعلو چې ګرځي رسالته خپل پیغمبري خپل پیغام خپل نبوت. الله ته خپت دا چې کم سړی خپل پیغمبر ګرځول غواړي. الله اعلم الله خپیجنی حیث یجعلو رسالته چې چاله ورکول دی پیغمبري رسالت نبوت. هر چاله الله پیغمبري نه ورکي، د پیغمبري اهلیت استحقاق هر سړی نه لري، هر سورګیره شاګول نه. یو سړی وي دا مولا نه پوهیږي زه دا جمعات خصم بالول شم، الله وی هر سړی هغه له قابلیت استعداد صلاحیت دا هر چاله نه ورکو. نبوت پیغمبري دا خو یو لوی منصب دی، یو لوی امانت دی، دا په کسب نه ملاویږي، دا په مال نه ملاویږي، دا خو چې الله سو خوښ وګرځي نو هغه خپل پیغمبر ګرځي. الله اعلم الله خپويږي خپیجني حيث يجعل رسالته کمزه اخل غاړي خپل پیغمبري خپل پیغام خپل نبوت. سيصيب الذين زردا چې وبرسي هغه چاته اجرمو چې ګناهګار دي مجرمان دي صغار عذاب ذلت رسوایی سپکواله عند الله طرف د الله نا. مجرم سړی به الله سپک سپور کی. وعذاب شدید او سخت عذاب بما كانوا يمكرون بسبب د هغې چې دی کوم مکر کوو. فمن يرد الله نو چاله چې اراده وکړي الله ان يهديه چې کلک کي دلرا دین باندې ان يهديه هدایت وکړي خون وکړي دتا
یشرح صدره نو پرانزی سینه د للاسلام د پاره د ایمان اسلام. چا سره چې الله اراده وکي چې دله هدایت ورکوم توفیق ورکوم نو داغه سینه الله پرانزی وسیع کی فراخ کی او دین ولا ورکی. ومن یرید او چاله چې اراده ولري ان یذله چې گمراه کی بیلار کی خطا کی دلرا یجعل صدره نو وګرځي سینه د ضيقا تنگا حرجا سختا دا زړه ولا تنگ کی او کلک کی او سخت کی. کانما یصعد فی السماء تب وای چې دې پورته خیږي په طرف د اسمان لکه څنګه چې سړی بغیر د سیړۍ نه پورته نشي تللی او چې پاسه ځي نو څنګه به ځي دا سینه ولا الله داسې کلکه کی او سخته کی. کانما یصعد فی السماء تب وای چې دې خیږي اسمان طرف ته. کذالک دغشان دغرنگی یجعل الله الرجس گرزی اللہ پلیتی گندگی عذاب علی الذین پہغچا لا یؤمنون چی ایمان نروڑی. وهذا صراط ربک او دا قرآن لار ستا دا رب دا مستقیما نیغا دا اللہ طرف تک لار معلومول غواړي نو قرآن دا اللہ لار دا قرآن را واخلا پدی ځان پوه کا. وهذا صراط ربک دا قرآن لار درب ستا دا نیغا. قد فصلنا الآیات بیا بیا بیانوم آیتنا صفا صفا واضحا بیانوم آیتنا لقوم حق قوم لرا یذکرون چی پند اخلی لهم دی لرا دار السلام کور د سلامتیا دے دار السلام جنت دے عند ربهم ددی رب سخا وهو او دغ اللہ ولیهم معاون ددی دے ملګری ددی دے بما زکا کانو یعملون چې دی کوم عمل کوي دنیا کې چې خو عمل کوي او د قرآن په لار رواني قرآن ذکر تناستی نو دغه د الله لار ده نو الله به دی جنت تبوزی دارالسلام تا او الله ستا ملګری دی ستا معاون دی ستا ولی او دوست دی. وهو ولیهم بما كانوا يعملون الله د دې معاون دی د دې دوست دی ملګری دی بما كانوا يعملون په سبب د هغې چې دی کوم عمل کوي. ای ماته وګوره ماته وګوره اوس شعر کا اوس شعر کا بیا به د نیر شي څه کوې اوس شعر کا یا خو خدای پاکه او بله دا خبر ده لکه شعر کې د الله د رضا دپاره زمونږ د هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه او د علماو بیانات د دین خبرې د الله د رسول د پسند خبرې په لایک کېدو په شیر کېدو باندې به تاسو ته اجر میلاویږي دنیا خلک به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب میلاویږي. علما نه تپوس وکړئ